سلامونه امید کوم چې ټول بخیر او ټیک ټاک وي. زه خپله هم ښه یم، جوړه تکړه. دې خوا ما سره جمعې ورځې شروع شوې که نه، ما ته سره روټین نه میلاوېږي. لګیا دی چې زه تاسو سره خبرې وکړم، ویلوګ جوړ کړم. لکه مخکې ورځو کې تاسو ته خو پته به که نه، زه پېښور ته تللې وم. نو چې پېښور ته چې لاړ شي او راشي، دومره مصروفیت زما زیات شي که نه چې بیا بیخي ما ته ټایم نه میلاوېدو. اور اوس پکې لا دا باران پاتې و، بارانونه پکې شروع شو. نو بس دې خوا زما چې کوم ډېر کار وي که نه، شپې کې زیاته د ورځې کچن کار دومره نه شي څومره د بار د کور کار وي، او ماسخوتن کې د کچن کار زیات شي. داسې نه چې د ورځې مې کچن کې مې کار نه وي، خو هغه لکه د ګزاري وي. نو ما ټایم سره لوبیا مو یا شوله، نن مې ډېره وختي یا شولې وه، او دغه دې ګورې سینه ښکلې غټه غټه شوې ده. لوبیا هم دومره په قسمونو رالي که نه، الله خو که پرې پوهېږو چې کومه سمه لوبیا ده او کومه نه ده. ښه ښایسته نرمه ده لوبیا، چې نرمه نه وي خوند هم نه کوي. ځان له مې بلیک کافي جوړه کړه، زه به امره دا اوس کړم، ترماس باندې دغه بند کړو، او بیا سالن تیاروم. لوبیا به پخه کړو، سره به کړو. دا مې لوبیا ته ټماټر وګاوه، ادرک ایښی، بس دا به ورته ګرینډ کړم، او بس دا به پکې نیمه واچوم، سره به شي. دا مې مچھلي دپاره پروګرام روان کړی دی. یو کس مې ولېږلو، ما یې لږه مچھلي کم راله روړه، نو ډېره به ښه شي. نو وایي چې میلاو کو چې شي که نه، مېل انشاءالله میلاو به شي. بس مچھلي که راغله، او سره به دا لوښي ووینځو. وختي مې کیک جوړ کړی، او بیا چای پخه شوه. ما خو خپله ونه خوړو، او نور کسان چې وو هغه هم بیا مصروفه شو. صرف 2 کسانو ترېنه وخوړو کیک، او نور پاتې شو. نو هغه کیک راته بیا لوښي ډېر زیات جمع کړو. ګور جب کې داسې وه چې ما جوړولو، ما ورسره لوښي وینځل. دا ما خپله جوړ کړی و که نه. ښه، او دا کیک نه دی، دا ډېر مزېدار جوړېږي، خو د بازار او د کور په کیک کې فرق وي. دا خپل ذهن کې دا خبره کېنوئ. دا کېدی هی نه شي چې د بازار او د کور کې به یو شان دي. ولې اصل کې خبره دا وي که نه، چې هغه پروفیشنل خلک دي. پروفیشنل چې کوم کار چې روزانه کېږي، چېرته هغه او چېرته به دا کله کله والا کار، نو دې کې به فرق خو وي که نه. دا به کېدو، او زه به لګیا شم. دا کافي به وڅښم، میلاوېږو یو بریک نه پس. بس مچھلی راته روړه، مایې راته روړو، اور ما پکې کټ سوله ګلو. دا به هم دغه شانتي زه فرای کوم که نه. دا څه ده، الله زه امره مساله جوړه کړم دې ته به. بس دا هر څه مته تیار ایښي دي. سرکه کې به مساله بله جوړوو، بیا دې سره بوی د دې نه که نه. او ټماټر مې په سره کولو ته کېښه، پیاز مې پکې بار نه کړل. بل چې داسې سالن هم ډېره مزه کوي. دا لوبیا والا سي دا سم کړایي کې شانتي لګي که نه، چې ټماټر سم زیات وي او لوبیا پکې نارمل وي، چې زیاته نه. نو څه پر دا مساله سره کېږي، زه به په هغې دغه وکړم، مساله به پرې ولګوم. اوس داسې سخت خوب ما ته راغلی دی که نه، ماسخوتن ټایم دی، خو خوب ځکه راغلی دی چې پرون شپې ما ته خوب نه راتلو. ولې نه راتلو؟ که تاسو وایئ تاسو به هم خاندئ. بس زه چې داسې ویډیو چېرته وګورم که نه، د ظلم وال، خفګان وال، بس بیا ماله ټوله شپه خوب نه راځي. بار اوده کېږم ویښېږم. زما دهان هغې طرف ته وي که نه، چې لکه دومره ظلم، دومره زیاتې، بس دا ما نه برداشتېږي. پیشوګان مې هغې طرف ته میاو میاو لګولي دي، او دې طرف ته هم پیشوګان ناست دي، دلته 2 ناست دي. او چې دا څنګه ګیټ خلاصېږي که نه، د دې یو منډی دلته مې ورته دا کپړه چولې چې په دې لوبې کوئ. دې له مې د مچھلي والا چربي غوښه ورکوئ، چې نه مې شدې کې مې راځي که نه منو. دا خپو کې راځي، زه به ته یې مومو رانه جوړه کړې ده. مه راځي بسم الله له ګیټ بند کړئ چې خوب نه شي رانه. نو دا اوس ځکه چوپ ناست یو، دا دومره شور کوي که نه. او بار پیشوګان دي چې هغې ته پته ولګېده چې مچھلي راغلی ده. دا مچھلي چې دا د پیشوګانو ډېر فیورټ خوراک دی. نو هغې له تېنه ورکوم، بیا لوم به تېنه اوسه، او نوره دغه شانتې فول پخوم، او بیا دې نه کچه ورکوم. مخکې دونه نادانه وم چې یو پیشو مې ساتلې وه، هغې له به مې مچھلي ویشوله، بیا مې تېنه کانټې لرې کړي. ما به وایي چې داسې نه چې په دې ژبه کې انخلیږي. اوس ما ته پته ولګېده چې دا غلي دي، د سم نه وایي، دا د دې په ژبو کې نه انخلیږي، لکه دې په دې معاملې باندې خپله تکړه دي. نو دا ما ته اوس پته ولګېده. کچه خوري، او د دې فیورټ چې کوم د دې ډېر خوښ دی هغه خوراک دی مچھلي. مساله مې جوړه کړه، خو لیونې کړې دي پیشوګانو یم. دا نه دي، دا راځئ ستاسو حصه دغه ده، راځئ شابئ
راځي وای لا 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 انا رامدي کی راځي بهر در کوم الته خو درې دغه می شاتلې دي هغه دو پیشوګان واړه ورګه در کوم لک صبر ده پلیټ ته وای صدقي امور مشش وا صبر نه کړه وزي بار در کوم راځي بار در کوم بس مچھلی می پکې کې خو دا به خټ ډیر ټایم اخلي کنه نیمه غنټه خو به علي او امر ما وی چې زه به ته روټه پخې کما پیړین جوړې شوې سالنم تیار شو دا لوبیا چې خسته لوبیا یې کنه دا خپل مزیدار پخېږي او چې کله بیکار لوبیا یې کنه د ټماټر په بیخ او باسي اب خسته نشي پخه دا خبره پکې شته دا اوس دا مړه تر سکونه پخه شوه که نه داسې نه ده چې ما لږه پخه کړه ډېره مې پخه کړه او دینه خوړې شوه یو دوه پلیټه خو نه دغه شانتې وخوړې شوه وایي چې دا ساده مه راکړو دا راکړو ما ویل ښځه دا به درکړم بس راځي چې زر روټۍ موټۍ پخې کړو نشته روټۍ چې څه ټایم یې ته پخې نو پخېږي بخنه راځه پخې کا استغفرالله څنګه دروغ جنې 8 بجو ټایم دی نو نو کله ته پخه زه لاړه شم نن پخې راله پخې راله روټۍ راله پخې کا خیر دی زه شابه تکړه شه ما پیړې جوړې کړې او نیم کار مې له کړې اور ته بخیلانې د ګیس بلو ما به زه راځم خو ګوره یو خبره یاد ساته چې د پاکستان نقشه ته نه جوړانه کی خیر دی کنه روټۍ خوړلو سره تاسو کار دی نقشو سره تاسو څه کار دی وای جنې گزاره کاوه نقشو باندې سړی بد مني هغه وی چې روټۍ چې ګول وي وای څنګه چې دنیا ګول ده څنګه چې زندگی ګول ده دغه شانتی وی چې روټۍ هم ګولي لاندې لایټ ته ګوره لاندې لایټ ته ګوره په دې کې ښکاري په دې کې ویډیو کې ښکاري هغه اخوا نه ښکاري سپارکینګ کوي مطلب دا د موبایلونو کیمرې چې دي دا ډېرې تیزې دي هغه شی هم رونیسي چې کم نارمل دغه کې نه ښکاري دې کې ښکاري اخوا نه ښکاري ده که نه ښځه زه به دا اوبه اوس کم په ارام به ورته کښېنم شابه او زه درته ګورم او شو سره ظلم نه به راتلې روټۍ نه به دیوالې چغې نه به در سره کېدو ظلم مچھلی هم تیاره شوه سرکه مې مله تیاره کړه او بس اوس به ورسره دغه شي کاوه مې هم تیاره کړه دا هم پخه شوه یو کس پکې ځان لکه پیچیني مچولې د اډوانس کې دې ته وایي چلاکیانې طریقې پیلنه روټۍ پخې شوې داسې ښکلې روټۍ دې پخې کړې جینې چل خو درځي اوس به روزانه راله پخې ښه مطلب ښه مه کوه بد نشته دی نه مړې دې کې اوس ولې خورې نه خدای دې که صرف زه یې خورم نه چې ښکلې دي نو مطلب اوس ما ګناه وکړه ګناه خو دې نه وکړه ښه زه سالونونه را سره دغه کوه پلیټ کې اچو چې دا روټۍ زر ولګوئ ماستم راواخله فریج نه او هغې کې زیره میره واچ ورسه هغه هم رایته تیاره کړه لږ راشه دا راته ونیسه دا سالن خو در واچوم که نه داسې یو لاس باندې چې موبایل مې نیولي بې چېرته کېږي هسې ګورې ما ته ستاسو ضرورت نه پرېوځي موبایل راکړه که نه خپل دواړه لاسونه په کار کې استعمالوه نو دا عقل راکې نه و ځه سایډ ته کړه اوس راشه بل پلیټ دا پلیټ راته ونیسه او مشره کشره راشه که نه دا د اوبو کار خو ستا دی راشه بوتل ډک کا عبدالله راشه که نه دسترخوان ولګېدو چل لے جا روټۍ یوسه زه ټرک خو د گزارې ده ښځه داسې وکړه زه راځم در پسې دغه دا وګورئ نه مې دي په دوه نیولې راشه وګوره پروف سره درته ښیم لاندې نه ګرم دی خو بیا هم زموږ لاسونه ګرمایش سره داسې عادت دي که نه چې داسې به د چا عادت نه وي دا به هم دغه شانتې به سره کېدو یو ځای به یې خورو ټوله دا د پلیټ کناره صفا کړه داسې مړ باران لګیا دی باره او باران کې خدا خوند کوي ماسته م وروړه وه سرکې م وروړه ته او دې نه پس چې کوم د لوښو به حل کېږي که نه ما ته پته ده دا لایټ بل کوي غټ که نه نو دومره لوښي بیا جمع شي که نه اوس هم راته لوښي جمع شي یو لوښي مې ومینځله او بیا یو راته پراته هم دي نو نور به هم دغه شي
جمع بشي نورم روړه مستو ته خپله لاړه شم دا پیشوګان بار کوي دا مې وختي ومینځل دا راته بیا جمع شو او دریم شفټ به اوس جمع کېږي خو دا دویم شفټ دریم سره برابر و دې سره به بعد کې ګورو چې موږ پرې روټۍ وخورو ویلوګ مې شروع کړی هم دلته نه و او ویلوګ به ختم هم دلته کړمه بس کاوی ځان ته راواغسته هغې ته مې هم ورکړه دا د اوږې او د ادرک او د دغه کاوه ده لیمن ګراس والا روټۍ وخوړې شوه بس بیا دغې شانتې دا کاوه اوس کم چې لوښو ته بډې ونغاړمه بډې په نغاړلو خو به پوهېږي که نه وایي ځنه ښځې جګړو ته وي بډې نغښتې وي امي مې دی الله وبخي هغې به دا وي دا ځنه ښځې چې دي که نه وي دا په بهانه جګړه غواړي ما به ورته خندل نو مې په بهانه نه غواړي زړه یې ستړی وایي نه که نه وي ځنه وي زم تاسو هم خپل ساتئ خیال ملاویږو به نیکسټ ویلوګ کې که ویلوګ هم خوښ شوي فیملي سره یې شیر کوئ اخوا دې خوا یې اولئ او ساتئ خپل خیال الله حافظ